حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، دا قرآن کریم مدرسہ دا او پدینیت ورتراغلیں چې د قرآن کریم پڑھاوونکو او زدکونکو په زمره کې الله پاک مونږ هم قیامت کې حساب کی. عزیزانو، ما یو دودرے حرف استاسو مخ کې د قرآن کریم تلاوت کړ. نو دې مجلس کې د الله په توفیق دعا کوم چې الله د قرآن کریم متعلق ویل توفیق ماته نصیب شي. اگر چنن سبا وقت داسې دی چې زما خپل داسې عادت ګډوډ شوی دی د دې ملک او د دې قوم د لاسه چې شروع کړي مې یو څه یو بیا ووایم نور څه. خو نن مې غرض دا دی چې اول نه اول خو په دې ځان پوی کوي چې دې کتاب ته الله پاک نوم د قرآن ولی خیر. دیتا قرآن ولی ولی دا بمزن پویوم دا با دے مدرسہ کی یا تاسو نمخ کے دا سربلنپور کے دا مولانا صاحب دی یا دے علاقے نور علماء حضرات نو دمرا خو بزان پویوئے چے دی کتاب تا اللہ پاک قرآن ولی ولی کتا سووائی چھے منگا خو داندیز دکڑی. نو عزیزانو یو ٹکے در تکو چې په قیامت کې با په باب د دین کې د مسلمان عذر نه قبليږي. که یو مسلمان دا وی قیامت کې چې یا الله ز خبر نو ما ته چاویلی نو نو دا عذر با الله پاک نه مني او نه بدا سړی پریدي. ما خبره پوهی دا عذر بنا قبل. نو کته دا ہوئے پا قیامت کی چی یا اللہ قرآن تے قرآن والے وی دا ماندیز دکڑی نو دا عذر با قیامت کے نہ منظوری زکا چې دا سلار نشتا او دا سی وجه نشتا چې تاسو ته پاغي کې دا الله دین رسیدلې نه دی. که تاسو خیال وکئ تاسو په دې ملک یو ډله د تبلیغي جماعت ورته
بلکې یوازې ستا په ملک کې نه دي د خدای چې دا څومره ځمکه ده نو داسې ځای نشته چې هغې ته تبلیغ والا رسېدلی دي. روس ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل بم حیران شي. چین ته چې په کوم رنګ دا خلق رسېدلی دي عقل بم حیران شي. په امریکا کې امریکنیان چې په کوم رنګ دې خلقو مسلمانان کړي دي عقل بم حیران شي. په لندن کې انګریزان چې دې خلقو په کوم رنګ مسلمانان کړي دي عقل بم حیران شي. دا زه تاسو ته د اورېدو نه وایم، دا د خپلې مشاهدې او د لیدو خبره ده. اگر چې مونږ په دې پاکستان کې زه دې ته پاکستان نه وایم، زه دې ته پلیتستان وایم. زما په نسبت باندې دا ملک پاکستان نه دی، دا پلیتستان. هیڅ پلیتی داسې پاتې شوی نه ده چې هغه په دې ملک کې راښکاره نه شي. پار رنګ نو عرض داو چې د دې ډلې کار څه دی چې دا ستا جومات تراشي او دلته بسترې ورسرې هغه ګوټ کې کېدي او ماښام نه پس دوی په ګشت وځي نو د یو یو کور دروازه ټکوي. نو ته ورته راوځې کیوې هغې وایي جی کچھ ساتھی آئے تے تسی خفتن نو مسیح تشریف لے آؤ کچھ دین دیاں گلاں استا چکم آکر خانی دا یا کلنکاری دا کنا آور سرا یا اوکے یا انکے اچھا جی بس کورتا تینے نو پا دے پوئی ای چی دا اتمام حجتو شو. قرآن کے راضی چی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتی نبعث رسولا. اللہ وی ترغی پوری زی او قوم تب عذاب نور قوم چی ترسو پوری میں اگے تا رسول نہیں لے گلے. تاسو خیال رہے اس قوم لبز عذاب نور قوم نسم بینا چی ترسو پوری میں دے قوم تا خبر نہیں ور لے گلے. نو دا اتمام حجت شو. استوے چی جیز جماعت تنوم تلے و خبر نوما نو جواب بوشی چی استا کور تا چی ڈالا راغلے وا او دروازہ در توٹا کولا و تا تیویل چی راشد دینی او چو خبری کی گی نو تا جواب سنگا ورکو بیا کور لننا واتی سنگا. تاسو خیال دا دا بمستا بانا ورکش کئی او سڑے دا سیوی چی بالکل پتا خانہ کے پیدا شوے او لوی شوے یو دا بار دنیا یا ڈولی دلی نہیں. تاسو خیال راگئے نو دا خو ناممکنه ده بار دنیا تا بخا مخاره او بار دنیا تا چراش تخان نواب د یونیورسٹی بنگلے والا ہے جماعت تاڑو تلے نہیں ٹی وی دے قتلے دا شپا اور از وی سیارون دے قتلی دی عزیزانو بیا پا ٹی وی باندے درتا دا قرآن کریم درسون شوی تا جماعت نکا تو پا ٹی وی باندے درتا درس شیود اب بیلا خبر دا چی تا دا ویلی دی چی دا بند کئی را دا سگیری والا پکرا دام اتمام حجتو پتا دلیل ختم شو تاو کتا چی پا ٹی وی لگیا دے قرآن بیانی گی نو تا بند والے کو لکسات خو بدے اور دلے وے کر دام اتمام حجتو شو بانا دے ورکا شوا.
زه تاسو ته ایمانی وایم چې کدا زه وایم چې ما کور کې ټلویزیون نشتا نو دا خو رښتیا ځکه دي چې نشته نو زه خلاف ما ته ټي وي او سینما کې څه فرق نه ښکاري لیکن دا اومې وې دې دپاره چې په ټي وي هم تاسو ته اتمام حجت شوی بیا نن ته وګوره ستا د قوم مزاج وګرځېدو د شپې چې کومه ډرامه وګوري سحر له واړه او زاړه په کوڅو کې په دکانونو کې په بیٹکونو کې لګیاي هغه ډرامې کې چې چا ښه پاټ کړی د هغې صفت کوي ملنګي پکې ښه پاټ کولو پکې بل یو څوک دی د ښار کې اوسېږي چرته د پولیس مولیس ډرامې به کېږي هغه پکې ډېر ښه پاټ کولو یا د کرکټ میچ چې هغه ډایرکټ ریلې کېږي د امریکې نه نو سهار له چې د هلکان وګورې نو هر یو هلک چې په لاره ځي دا تاسو اندازه وکئ چې د یو قوم او د یو ملک مزاج دا وګرځي هغه خلقونه هم دا توقع کېدی شي چې دا به چېرته د سړي زامن شي دا توقع ته کېدی شي چې دا خلق به چېرته د سړي زامن شي یا ستا د ملک تعلیمي تربیت چې په کوم انداز کېږي لګیا دی تعلیمي تربیت ورشي د کالجونو د یونیورسټو ماحول وګورئ په کم رنګ چې د دوی تربیت کیږي دا خلق به آئنده سربراهان د ملک وي نو ته ماته ووایه چې اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې د کور مالک پلار دبلې غږی نو که زوی ورته ګډیږي نو زوی غریب ملامت کوم ځکه چې پلار ډمی خو زوی لازمن ډمی کني نو تو وایه چې زما پلار زما ماتا اسباب د دبلو جوړ کړي دي نو که زه آینده کې ورته بیا ګډېدمه نو ما ملامت کوم ستا په یونیورسټو کې د پاکستان د نااهله حکومتونو د لاسه په 40 کاله کې په پاکستان یو حکومت اهل نه دی راغلی یو زه اهل حکومت هغې ته وایم چې چا په خپل دور حکومت کې د ملک قانون دا قرآن کړی وی چې د چا نن ستا په دې جومات کې ختم دا قرآن صرف د حافظانو د ړندو ګوډو ته پاتې دی چې په دې جومات کې به حافظي صاحب ناست دي او ړانده ګوډ طالبان به ورسره وي هغې ته به قرآن یادوي او هغې چې بیا یاد کړي نو بجلیګر ملا به راولي او پرې ختم به وشي تاسو به هم خوشحال شئ چې राती खत्म आया थे बड़े नडे ने कुरान शरीफ हिफज कीते थे बड़ा मजा आया थे चावा भी आई थे फलाना भी आया थे मिठाइयां भी वंडियां गई बता खलास कुरान दा गरज नल पूरे पाकिस्तान कौम दाओ न पे जंद چې د قرآن کریم غرض څه دی یو قانون ستا ملک له جوړ کړی او پیرنګیانو چې د هغې پیرنګي نوم و لارډ میکالې د تمام هندوستان دپاره قانون لارډ میکالې جوړ کړی نو تا سره یو ځای آزاد شوی د هندوستان هغه د خپل ملک نه د لارډ میکالې قانون ورک کړو او د انډیا پارلیمنٹ خپل قانون جوړ کو د هندو
او پاکستان په 40 کال کې د لاډ می کال قانون نه دی ورکړي او نه د مل قانون قران کړي. اوس مونږ مليان هم خوشحال کړي. ابل ورځ مې یو ځای کې وې ما د ملک دوه وږي یو فوجیان او یو مليان. فوجیان هم ضیاءالحق تر سپېږمو ډک کړه او مليانو هم شروع کړې ده. راسې دا خېټې ورته د شپې په تیلو مالش کوي. اوس ته ماته ووایه چې زه دې جومات کې ناست یم او زما خرچ 200 روپۍ د میاشتنی یو وزیر راشي او ماله 15 لک روپۍ راکړي تو بس تغفار مې دي چې بېګاله اعلان وکړم چې وروره ضیاءالحق پیغمبر دی. موږ خو بیړي تباه شو. په دیوبند کې ابله ورځ مې یو ته وې معلومه کورې د قیامت په ورځ زمونږ کتارونه ویلکم خوا به ځئ مالکم خوا به ځو. ستا څه خیال دی چې د ضیاءالحق د دور مونږ غوندې بزرګان به کوم خوا رواني وبه ګورئ په قیامت کې دا کتارونه چې دا به کوم خوا رواني. نو زما عزیزانو عرض داو چې پیسې او دولت په پاکستان کې زمونږ بیړه تباہ کړه. په دیوبند کې یو میټینګ شوی مولانا ابوالکلام آزاد د الله غریق رحمت کی آئے صدر ہو. دعا وکړه مفتی کفایت الله صاحب چې دعا وکړي چې الله پاک مولا له په مړه خېټه روټۍ ورنه. ټول خپه شو چې دا دې څه وایي. ویل واورئ که مولا دې لکپتی او کروڑپتی که نو تاسو به د اسلام تماشا وکړئ چې کوم خوازي تماشا به والله العظیم چې هغه وخت نن ستا په پاکستان ټول برای نام او زبانی جمع خرچ دی. سبقونه کم زید مونږ سبق ویلې ما ویلې زما کور کې هغه وخت کې بجلی نه و. د سټریټ لایټ پر رڼا باندې بم د شپې په سړک باندې کتاب کتاب د سپوږمۍ پر رڼا بم کتو بار پټو ته بلاړو پټو کې بم د صرف گردانونه یادول پټو ته بلاړو په کافیه باندې با تحریر سنبٹ قیل او قلنا یادو صابون چرتا او بیا د طالبګری په زمانہ کې د بوسکی جامې چرته وی یار بسترې چرته وی. په خدای قسم ما د جمش په د اسب په ذل کې تیرا کړی. زمون خوراک سو زمون خوراک او سوړ سکړک پیژنې جوار روټه کتا سودا ان کوم مال راضي کوي ما خبره نه پويږي چې ځاګه چې بګي شروع شي پښتو پويږي کنه سره روټه د جوارو او ور سره د پیاس پانا هغه ته توکړي ا خړلې او سبق ویلې. نو ماتا
سلوا سورلس کاله طالبګری اول لس کاله بیا د بنوري صاحب په مدرسه کې زه مدرس وم